الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارة القدوان در الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نن التمر بولاول خو ما تاسو ته یو موضوع شروع کړی و اذان متعلق نو نن زمونږ پنځمه جمعه د اذان متعلق بیان دی زلمه کېدو چې په دې دغه د بیان وکما د نبی صلی الله علیه وسلم په سیرت ته بیان وکم خو یو څلور کال وړاندې او هر کال مونږ په دې باندې بیان کوو نیټ باندې موجود دی د چا خواهش هلته دی به وګوري نو د اذان متعلق زمونږه موضوع شروع وا الله دې مونږ او تاسو له دا جمعه او زندگی او عمر را نصیب کړي چې دا پنځمه جمعه هم د اذان متعلق سو خبرې دي چې دا بیان تیر شوی جمعۃ المبارک په ورځ باندې ما تاسو ته په اذان کې مسائل بیان کړیو خو هغه کې ما یو خبره تاسو ته کړې و چې د خزو او د خنثى مشکل اذان مکروه تحریمی ده د خزو اذان او اقامت دواړه اذان کی شرط ده چې د لپاره به مرد ضروری وي سړی که خزه اذان کوي یا که خزه جماعت منز ادا کوي یا اذان لکوي اذان نہیں شوه اقامت نہیں شوه ندیو با بغیر اذان او اقامت منز کئی که جماعت منز کئی او که اذان لکئی دیسا ملگرو را باندې دا سوال وکو پکارو چې مونږ تیر شوی جمعۃ المبارک په ورځ باندې دا سوالم جواب کړی وی حل کړی وی چې د دې خزو د اذان ولی مکروه ده ځکه دا هم د الله یو بنده ده شریعت چې زمونږ استادو د پاره سم مقرر کړی دي نو هغه کې د انسانیت او د خزو د سړو د ټولو خیر وي تاسو بدا اوریدلی د خزو आवाज اوچت आवाज خدای چې په اوچت आवाज کوي نو دا اوچت आवाज هم د خزه مکروه ته منع ده حرام ده د خزه دا اوچت आवाज دا پرده ده چې غیر محرم د دې आवाज و نوري د خزه بدن خو پرده ده خو شریعت ولا اذان هم پرده کړي دي دا شریعت ولا اوچت आवाज هم پرده کړي اوچت आवाज سره بدی چې چغاري خبري نه کوي نو بیا ورسته اذان نو اذان په دغه وجه باندې مکروه تحریمی ده
چې په اذان کې आवाज اوچت استعمالیږي. دویم نمبر ملګری دا سوال وکړو چې اذان در اذان جواب متعلق وی چې مونږه تیر شوی جمعۃ المبارک ورځ باندې د جواب متعلق ویلو چې اذان جواب ورکول مستحب دی او بعضی علماء ذکر کړی دي چې واجب دی. به ملګری دا سوال وکړو چې اذان در اذان شروع مونږ به د کم اذان جواب ورکو. ذهن کې یو خبره یاد وساتئ، اولنې اذان چې کم ستا په غوږونو باندې شروع د اولنې اذان جواب ورکا، نو تا د ټولو بیا چې وروسته سپې در په یو بل سره مسلسل اذان سټارټ وي نو بس تا د ټولو اذانونو جواب ورکه، تا ته د ټولو اذانونو اجر میلاو شو. خو دومره شریعت لیکلی دی چې ته په یو دوه اذانونه ډبل شروع شو. په مسجد کې ناست ستا د محلې په جماعت کې نو پتا باندې د خپل د محلې د اذان ورکول سنت مؤکده دي. خو کچېرې تا د اولنې اذان جواب ورکړی نو پته باندې د نورو اذانونو جوابات نشتا. به ملګری دا سوال کړو چې په اذان په منځ کې بعض خلکو خبرې شروع کړي یا بعض خلک خبرې کوي، نو ما تاسو ته یو نقطه ذکر کړې وه چې کله اذان شروع کیږي دا د اذان ادبیت ته لازم دی په انسان باندې چې کله اذان شروع کیږي دی به لیټرین ته هم نځي، دی به خپل ضروریات و حاجتونو ته هم نه کینی. که چیرې دی ناجوړی دی، بیمار دی او گزارې نه کیږي نو دا بیا دې ته شریعت کې عذر وی، بیا د خپل حاجت پوره کې اذان جواب دی نه ورکوي. کله چې دی د حاجت نه فارغ شو او په اذان کې وخت ډېر تیر نه و نو بیا د اذان جواب ورکړي له شروع نه چې کم مؤذن خو اذان ختم کړی دی، بدې د هغه شروع نه راوالی هغه الفاظ او هغه الفاظ سره چې کم دی هغه الفاظ ذکر کړي چې کم تاسو ته ما تیر شوي جمعۃ المبارک په ورځ باندې ویلي. نو اذان چې کله کیږي په لاره کې انسان رواني نو دې ودرېږي، د اذان جواب دی ورکي. په منځ کې د میلمه رالو یا بله داسې مسله د چا سره په مکالمه او خبرې نه کوي، د اذان په درمیان کې خبرې ممنوع دي. اذان په دوران کې به خبرې نه کوي، او که څوک یې کوي او انسان دی مسایلو نه خبر دی، ها مخکې ته اوس خبر شوې او د هغې باوجود هم کې نو ګناه کې عظیم الشانه ګناه کې. او که چېرې ته خبر نه یې نو بیا انسان په سهو باندې د چا خبره روجم نه ماتېږي، انسان روجه یره ده او رمضان مبارک میاشت دی او بیا وس کې.
خدای به ځان خبرئ. نو د اذان په درمیان کې خبرې ممنوع دي، په شروع کې هم خبرې ممنوع دي. درمیان خو پرېږده چې شروع اذان کې به خبرې نه کوې، په لاره روانې په ځای ودرېږه، د اذان جواب ورکه. او چې داسې مسئلې دي وي په روانه ته د اذان جواب ورکولی شي. د چا سره به مصافحه وکړه او خبرې به نه کوې، د اذان جواب ورکه. دا یو اهم مسئله ده، نور مسائل به وروسته ووایو. بیا اهم مسئله دا ده چې په یو جومات کې اذان شوی وي او اقامت شوی وي، معاشره کې به تاسو وینئ یو سړی راځي دویمه جمع ادا کوي، آیا دی به اذان کوي که اقامت به کوي؟ دویم اذان او دویم اقامت مکروه دی، نه شي کولی. شریعت ذکر کړی دی، یا ساتئ ګوره مقیمانه خلکو د پاره په جماعت کې دوباره جمع ورکول هم مکروه دی. زموږ په جماعت کې بعضې وخت کې جمع ورکړی کېږي، دې کې لوی مسایل دی، چېرته به خپل وقت سره به ووایو. ځکه چې دوباره جمع ورکړی کېږي نو دې سره د اولې جمع چې کم دی کم کثرت دی، هغې کې کمواله راځي، د خلکو په ثواب کې کموال. چې کله جمع کثرت وي نو د خلکو جمع کې ثواب زیات خلکو ته میلاویږي. یو دویم دا د خلکو په ذهن کې بیا دا راځي چې زه دویمه جمع به وکړم، نو خلکو کې یو سستي راځي. که چېرې د یو جومات دپاره مؤذن مقرر نه یا امام، لارو کې داسې جماعتونه شته، یو جماعت دپاره مؤذن او امام مقرر نه دی، نو شریعت ذکر کړی دی، علما ذکر کوي چې دویم اذان او دویم اقامت افضل دی چې وکړی شي. که چېرې تا ته دا ګمان وي یقین دی چې اذان او اقامت شوی دی، بیا به نه ورکوې. او که چېرې دا معلومات تا ته نه نو بیا اذان او اقامت افضل دی چې پکې وشي. خو یو جومات دی د لارې جومات دی یا داسې د مسافرو دپاره ګورې دا حکم نه دی چې کومه مسله به وړاندې ذکر کړه. مسافر رالل یو جماعت ته جمع وکړه، مقیمانه خلکو لمونځ وکړو، بیا مسافر رالی هغې هم ځاله جمع وکړه، نور مسافر هم رالی هغې هم وکړه، 20 مسافر تلی راتلی شي، 20 جمع پکې کیدای شي، پروا نشته. دا حکم د اولنۍ مسلې چې ما بیان کړه دا د مقیمانه خلکو دپاره ده. ما تیر شوي جماعت المبارک په ورځ باندې تاسو ته دا ویلي و چې د اذان صرف د فرضي لمونځ دپاره دی. ها که چېرې یو ماشوم پیدا شي نو ماشوم ته په ښی غوږ کې اذان ورکول، په دغه غوږ کې ګس غوږ کې ورته اقامت ورکول دا سنت دي. خو ګوره علماو ذکر کړی دي چې مونږ ماشوم ته د اذان ورکو اقامت ورکو، ګوره دا د هغه جنازې تیاری ده چې ګوره تا ته ګوره د اذان او اقامت وشو ستا د جنازې دپاره، ځان تیار اوسه، دنیا کې نیک اعمال بکې. په اتو صورتونو کې اذان
جواب نشه ورکولی خواه پا 8 صورتونو کی. نمبر 1 نماز کے حالات میں یو انسان پا منز پا حالت کے دے پا منز کے ولاڑ لے دے دا اذان جواب نبا ورکی کچری دے دا من پارغ شو وقت لگ تیر شویو نو دا من پس دا اذان جواب بے ورکی خود دا منز پا حالت کی با دا اذان جواب نہ ورکی. دویم نمبر خطبہ یو د جمعه دا خطبه دا عام خطبه د نکاح خطبه بل خطبه د استسقاء د منز خطبه اوریدل واجب دی. د خطبه په منز کې اشاره کول د خطبه په منز کې خبرې کول دا مکروه دی تحریمی دی. لہذا دا یو لوی مسئله د خپله په دې بچت ته بیا یو جمعه بیان وکړو. زمونږ بعض یاران دوستان خطبو کې اشاره کوي نو هر یو خطبه شروع ده د حج خطبه ده وغیره خطبه شروع ده نو خطبه اوریدل واجب دی. نو په دې صورت کې به ته د اذان جواب نه ورکې. دې کې ګوره قید یوازې د جمعې خطبه نه ده هر خطبه شروع ده. د خطبه د اوریدلو په وخت کې یو ښځه په حالت حیض کې ده ماهواري بیماری کې ده. دریم نمبر نو دې هم د اذان جواب نشي ورکولی. یو زنان څلورم نمبر د یوې ښځې اولاد پیدا شو نو د هغې ته بیا نفاس وایي شریعت کې د هغې د اولاد د پس نفاس سټارټ شي نو په حالت نفاس کې هم دې د اذان جواب نشي ورکولی. علم الدین علم زده کوي د علم په سبق کې شروع دی یا خپل زده کوي او یا استاد لګیا دی یا د خپل استاد دی طلباو ته سبق وای. د علم یو دنیاوی اسباب د دنیاوی کسب زده کول مونږ چې په یونیورسټو کې څومره زده کوو دا دنیاوی دی. ګوره دیتا کسب وای انجینیرنگ زده کول کسب دی ډاکټري زده کول کسب دی. دا د انجینیرنگ ډاکټري وغیره دا چې څومره دی دا د دې کسب علم زده کول دی. دا نه چې د شریعت د دین اسلام علم یا خپل زده کې شروع او یا چاته استاد زده کړه کې طلباو ته سبق پڑھاوي نو دې وخت کې د اذان جواب ورکول پتا نشته. جمعہ کے حالات میں شپږم نمبر د کورواله سره سړی جمع کوي نو په دې حالت کې هم د اذان جواب نشي ورکولی. وم نمبر متیازو تناستے پیشاب یا پخانہ کے حالت میں یا دسے لیٹرن کی ناستے خو ذہن کی دا یو خبر زیادہ وساتئ مونږه چې د لیټرین ته ورنوځو یا داسې د خپل ضروریات دپاره د حاجت دپاره کینو پرتوغاښ ملا نه دی کولاو کړی نو ته ټولې دعاګانې ووایه چې کوم وخت کې تا ستر پرده ښکاره کړه
نو دې وخت کې ته به دعاګانې نه وې، په تا دعاګانې هم بندې شي. که تا نه هېرئ ته به زما نه هېره شوې ده، زړه کې وې، زړه کې به هم بیا نه وې. چې کوم وخت کې یا تو داسې د په عربۍ کې دې ته مرحاض وایي، لیټرین ته نوتی خپل ستر پرده دې نه د کولاو کړی، خو دا ځای تعین جوړ د دې حاجت دپاره دی. نو چې څنګه نه وتې نو بیا هم نشې ویلی، بیا هم په تا شریعت بند کړي دي. لالوتې نه یې نو ته خپلې دعاګانې کاملې کا، چې څومره دعاګانې دي د لیټرین د راوتو د خپل د حاجت د پوره کېدو دعا ووایه. اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث وغیره. انسان بله دعا وایي، دا ووایه. کله چې ته د لیټرین نه رابار شي، لیټرین کې بدن نه دعا نه وي، چې کله رابار شي بیا به دعا وي. نو یو انسان یا لیټرین کې دی یا دغه شان دی، قضای حاجت ته د خپل ستر پرده ښکاره کړه، لا ناس لا نه دی. نو دې وخت کې دی د اذان جواب نشي ورکولی. خوراک ته ناست دی، په خوراک کې لګیا یې، خوراک کې نو د خوراک په شروع نو په دې دوران کې هم د اذان جواب ممنوع دی. دې کې شریعت ډېر په انسان دپاره فواید لیکلي دي. خوراک شروع دی نو د اذان جواب مه ورکوه. خوراک نه فارغه شوې، کانې پینې کې دې نه فارغه شوې، د هغې نه پس وخت لږ تېر شوی اذان جواب ورکه، که وخت ډېر تېر شوی مه ورکوه. ذهن کې یوه خبره یاده وساتئ، واقعه درته پیش کوم، ټایم هم لږ دی خو فل ذوالفقار صاحب په خپلو ملفوظاتو کې لیکلي دي. نقشبندي دامت برکاتهم العالیه ژوندی دی، هغې لیکلي دي. هغه په دې ملکونو ډېرې غټې دورې کوي. وایي برطانیې ته لاړمه د ډمانو له دې دعوت را کړی و، او ډمان ټول مسلمانان شوي وو. وایي خپل ځای ته یې بوتلم، خو ډېر غټ کافي تعداد و. هغې به دغه باجه چې غږوي نو په دې باجه کې اوازونه جوړې، تاسو په دې پوهېږئ، په دې باجه کې اواز جوړئ. نو دې ته تپوس وکړو چې ستاسو د مسلمانېدو وجه څه وه؟ هغې ورته وی صاحب داسې کار شوی چې موږ د 6 کالو نه د 8 کالو نه لګیا یو. موږ د بیت الله د عبدالرحمن سدیس اذان واورېدو، خوند یې وی راکو. چې خوند یې راکو موږ پې دا مشوره وکړه چې په دې باندې دا ساز جوړو. نو وایي دومره زیاته خواري مو وکړله، د 5-6 کالو نه په دې لګیا یو په دې ساز جوړولو باندې، خو لهذا موږ په دې کې ناکامیاب شو. نو وایي بیا موږ ټول په بیت الله کې مسلمانان شوي وو. وایي موږ بیا لاړو، دا واقعه مو د هغه دې علماو ته پیش کړه. د دین نه متاثر شو په اذان باندې، چېرې دا برحق دین دی. وایي ځکه چې موږ د دنیا یو اواز یو شی نو پرېښی، موږ په هغې ساز جوړ کړو، خو په دې موږ جوړ نه کړی شو. نو وایي بیا وایي موږ چې هغې راته وویل چې ګوره
تاسو ټول عمر په چیلنج مونږ تاسو ته دا وایو چې تاسو دا نشئ جوړولی دا د اذان خپل تبرکات دي نو وایي مونږ بیا لاړو وایي مونږ دا مشوره وکړه چې ځه هلته به لاړ شو او په بیت الله کې به مسلمانان شو وایي مونږ ټول په بیت الله کې مسلمانان شو نو هغه ډمخانې خو دا چې دا اوس وایي مونږ لویه مدرسه جوړه کړې ده کوم ځای چې مونږ دغه کړی په برطانیه کې نو هغه مدرسه وه نو زه هلته غوښتلی وم زمونږ د جومات ته تبلیغ حضرات راغلي یو پکې علم الدین هم راغلی خو ډېرې چکرې بار والې وې آیا واقعه دلته پیش کوله وایي د برطانیې مور او زوی وایي په چکر راووتل ترکې ته رالل چې ترک ته رالل نو وایي هلته اذان واورېدو و چې کله هلته اذان واورېدو نو دې مور ته وی چې دا خو ما چېرته اورېدلی زما په ذهن کې دا تاویږي را تاویږي وی هغه او دې دا مور دا بچه او مور دواړه د دین او د اسلام نه صف نفرت واله وی وی هغې وی چې تحقیقات وشول چې دې په کم هاسپیټل کې پیدا شوی نو په هغه هاسپیټل کې یوه نرسه مسلمانه وه نو دا کله پیدا شو نو دا یې سیټ ټکو اذان او اقامت یې ورته وکړو نو په دې ته بنیادي اذان شوی و نو چې اذان او اقامت شو نو هغه اذان او اقامت د دې انسان دپاره د هدایت او ذریعه جوړه شوه دی مسلمان شو عزتمندو دا اذان الفاظ قسمیه درته دا خبره کوم چې ګوره دا زمونږ او ستاسو دپاره د جنت وسیله جوړیږي چې مونږ او تاسو د دې اذان صحیح جواب ورکو په سوچ او فکر سره د الفاظ څه وایي نو دا زمونږ د دنیا او د آخرت ګوره چې د انسانانو دپاره د هدایت یو ذریعه جوړه شوې ده نو ګوره زمونږ او تاسو دپاره مونږ او تاسو خو مسلمانان یو د جنت وسیله ده د دنیا هم کامیابي او د آخرت هم کامیابي څه نور واقعات هم درته لیکلي خو ټایم ناوخته دی د اذان او د اقامت ښه سوچ او فکر لرو چې بغیر داسې انداز کې چې مونږ په قانونا سره برابر نه یو ها د اذان جواب به ورکو د اذان جواب به اخلو بیا تاسو ته مخکې ما یو څلور جمعې وړاندې مسایل مې درته ذکر کړي د اذان مؤذن دپاره موجود دی د اذن دپاره ګورې د شریعت سره برابر انسان ضروري دی شرط نه دی خو ضروري دی ګورې چې مونږ او تاسو ځان په دې قوایفو باندې برابر کو الله دې ما تاسو ټولو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین